تهجد مکوئ ستاسو دې په الله قسم چې وی نه کوي ذکر اذکار مکوئ په آرام کښېنئ تبلیغونو پسې مه ګرځئ په آرام کښېنئ حج عمرې نه په آرام کښېنئ په آرام کې اول خپل معاملات ټیک کړئ بیا عبادت کوئ الله جل شانو پیغمبرانو ته یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اول خېټې ته حلال اچوئ پیغمبر د هغې نه پس عبادت کوئ ما ته ودرېږه نو قیمتي څیز څه شی دی معاملات دي څه دي لومبی څیز معاملات بیا وروسته څه شی عبادات لومبی څیز څه معاملات بیا وروسته څه شی عبادات دا ګورې ځان سره دا د قرآن مجید آیت مبارکه مې ته وي ډایجسټ ته نه وایم ته مشرق او صاف اخبار وي قرآن مجید داسې وي چې پیغمبرانو تاسو حلال خورئ د هغې نه پس بیا ماته ودرېږئ عبادت کوئ اعمال صالحه هله قبلیږي چې کله د سړي په خېټه کې حلال پراته وي دوکې مال نه دا خبره ځان سره یاد ساتئ همیشه ځان د بددیانتۍ نه څه راځي په معاملاتو کې لومبی چې انسان ته نقصان رسوي هغه بددیانتي راځي څه راځي بددیانتي هیراپیري دا معمولي معمولي دوکې کول دا لومبی هغه یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم د بنو اسد قبیلې یو سړی لېږلی وی لاړ شه او ته به په پلانکي ځای کې زمونږ د زکات چیرمین د زکات عامل وی تاله به خلک د علاقې زکات راوړي هغه راغی د سیزن نه پس بیت المال کې هغه کم زکات چې ورسره و که نه راجمع کړی و د خلکو نه هغې راوړو نبي علیه صلات وسلام نه یا رسول الله دا د زکات هغه مال دی او دا کم چې ما سره دا نور څیزونه دي دا مال خلکو ایز ا ګفټ راکړي دا یې په تحفه کې راکړي نبي علیه صلات وسلام مبارک منبر ته وختو او ورته یې وی د خپل پلار او د مور په کور کې کښېنه تاله دې هلته څوک ګفټونه درکړي خپل مور او د پلار په کور کې کښېنه هلته دې تاله ګفټونه درکړي دا د دې زمانې د مدرسو محتممانو ته دا خبره کوي نبي علیه السلام چا ته کوي د مدرسو چې کم منتظمین او محتممین دي هغې ته دا خبره کوي چې چیلی راشي او ګډ راشي په طالبانو یې خوره کور ته یې مه بوځه او چې چنده راشي جیب ته ماچ او ځان له پې ګاډی ماله ځان له پې ټوډي ماله څه کوه دا د طالبانو حق ته غیلې ورکوه